بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فهذه رسالة في المنطق أوردنا فيها ما يجب استحضاره لمن يبتدئ شيئا من العلوم مستعينا بالله إنه مفيد الخير والجود. مخی سبق کی خطبه دی کتاب بیان شوی وا ندیجه نوس شروع په کتاب کې کوي مصنف د عیسی غوجی فرمایي چې اما بعد پست خطبینا فهذه رسالة في المنطق دای و رساله ده په علم منطق کې اوردنا فيها ما يجب استحضاره په دې رساله کې هغه قواعد ما بیان کړي د چا ذهن کې حاضرول چې لازمي څوک هم چې په علم کې شروع کوي هغه د دې قواعدو په ذهن کې حاضرول یعنی زده کول دا لازمي دي. اوردنا من ذکر کړي په کتاب کې ما هغه مسائل هغه قواعد یجب استحضاره چې واجب دي عقلا واجب دي هغه حاضرول لمن هغه کس لپاره يبتدئ جغ ابتداء کوي شيئا دي من العلوم دولونه یعنی کوم علم کې چې ابتداء کوي دا قواعد ورله حاضرول دا لازمي دي. مستعینا بالله رسحال کې چې امداد د الله نه الله باندې غواړم الله نه امداد ولې غواړي انه مفيد الخير ځکه الله پاک فیضان د خیر کوي والجود او د سخا فیضان کوي. راځي ولوس اول لفظ راغلی اما اصل کې څنګه ودی کې خلک مختلف اقوال څلور اقوال دي پکې څو کوئی انما نا انما وما اسو کوئی مهما دي خو بس سیدا ورکی کې نور اقوال اما پاسل کې اما دي نور خبر ته ضرورت دي البته متضمن معنی د شرط لره ده دا اصل کې مهما يكون من شيء را مختصر شوی دی اما ته جوړ شوی ندی کې شرط ولا معنی پکې دا دینه پس چې څوک واقع کیږي هغه جزاوي او جزا کې فار اورل کیږي کنه اما نه پس په فار اوري او بسیط دین لفظ راغله بعدو تاسو معلومه را بعدو چې دا د ظروف زمانیه ونه ده خو سیدا چې بعدو او قبلو دواړه دا ظروف زمانیو کې هم استعماليږي او ظروف مکانیو کې هم استعماليږي. خلک کوئی مکان ګوره زمانه کې څه دوی مکان کې استعمالو مخه بعدو یادو مدا په مکان کې استعمالو ما مکانی بعد مکانی کا زما مکان ستاد مکان نه بعد واقع شوه دلته اوس مکانی شو او غدن بعد اليوم سبا چې دا د نن ورځې نه پس راځي دلته بعدو بچا کې استعمال شول زمانه کې هم د قشن قبلو هم زمانی مرضی او مکانی مرضی او به تاسو معلومه ده بعدو لپاره درې حالتونه دي. یو حالت کې مبني ده دوه حالت کې معربه ده بعدو بخالی نوی یا به مضاف الیه ذکر وی یا بنوی کچری مضاف الیه ذکر وی نو به معربه ده او که مضاف الیه نوی ذکر نو به دو صورت دي یا بنید کی مراد وی مضاف الیه یا بنید کی نوی مراد کنید کی نوی مراد به معربه ده او که مضاف الیه ذکر نوی او نید کی مراد به مبنی ده او دلته مضاف الیه نه ده ذکر او نید کی مراد ده یا دلته مبنی ده او مبنی بر ضمه ده. نو اما بعدو کی مضاف الیه څوک د شکم نیت کی مراد ده وی پس ته خطبه د کتاب نه فهذه رساله فهذه کی چې دا فارغلی دا جزائیه ده ځکه اما کی مونږ ویلو شرط معنی پکې و او هذه اسم اشاره ده تاسو معلومه ده مولوی اسم اشاره سره اشاره غا شاته کیږي چې هغه محسوس او مبصر وي محسوس بالبصور بستر ګمان اخکاری په دې خبر ورسې وضع دې لپاره شوی چې هغه چاته به اشاره کوي چې بستر ګمان اخکاری به دلته سوال پیدا کیږي
چې مصنف چاته اشاره کوي او سترګو باندې نه ښکاري مضامین دی کتاب غروس ته ذکر کی داغي جوابدار چې اصل کې خطبه په دوه قسمه باندې ده یوه ته خطبه الحاقیه ویل کیږي او د خطبه ابتدائیه خطبه الحاقیه غي ته ویل کیږي چې اول کتاب ولیکل شي نه بس خلک خطبه ولیکي او خطبه ابتدائیه چې د کتاب شروع نه مخکې خطبه ولیکل شي دلته خطبه الحاقیه ده اولی کتاب مضامین لیکلي دي اخر کې خطبه لیکي فهذه خطبه کې فهذه راوړل اشاره وکړه چې لکه دا چې مخ کې لیکلي کتاب مضامین دغه یادو دا د جمهور مذهب محققین وایي چې مړه دا خبره زورین ده که خطبه الحاقیه وي او که ابتدائیه وي به هر صورت اسم اشاره راوړل شي دا په سوال کیږي چې لکه اشاره به چاته کې وای د مصنف په ذهن کې چې کوم څه مستحضر دي هغه کې مصنف هذه راوړي اق ته به اشاره کوي او دا ودا کوي چې لکه زما ذهن کې څه دي دا ماته د مستحضر دي لکه چې خارج کړه د احکاری هذه کې دي خبره ته اشاره کوي تاسو خبر مانه راسي کا خزي اما بعد فهذه رساله رساله چاته ویل کیږي ما يرسل الى الغير تا لغت کې کوم شی چې غیر ته لیکل شي او رساله په اصطلاح کې شاته ویل کیږي هغه مختصر کتاب د چې باغی کې قوانین مختصر انداز سره بیان شوی هغه مختصر کتاب چې قوانین پکې مختصری طریقې سره بیان شوی دی د رساله ویل کیږي د په مقابله کې کتاب دی کتاب هغه مفصل کتاب ته ویل کیږي چې هغه کې قواعد تفصیلا بیان شوی خاف المنطق لفظ د منطق را لنو منطق وليس صحیح قول معنی دا مصدر میمی دی مصدر میمی هغه مصدر ته ویل کیږي چې شروع کې میم راغلی نو منطق په شروع کې میم راغلی دی او څوک چې نه نظر په مکان دی منطق معنی مکان د نطق بهرحال که مصدر میمی وي نو منطق معنا نطق منطق ته نطق ځکه وي چې بده کې موږ مرقات کې ویلي ګستا سو یاد وي نو منطق ته منطق ځکه وي نطق د وجنه چې څوک په منطق کې ماهر شي هغه په نطق ظاهري او نطق باطني کې قوي کیږي ماهر کیږي دا ویلو کنه مرقات کې خجي اصطلاحي تعریف سره حالت قانونيه تاسع مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر دا علی قانونی دا چې څوک د دې لحاظ ساتي د خطا فی فکر نه بچ کیږي دا تعریف خدای یاد ده کا مخکزو خجی به اراول اور پس لفظ اوردنا په اعتراض راځي چې مصنف خو یو دی اوردنا د جمع صيغه ول ذکر کوي جواب دادی مولوی صاحب مصنف د کتاب مضامین او د کثرت د وجنه اوردنا لفظ راوړو چې ګوره دا دومره ډیر دی دومره مشکل دی چې ګوره صرف د یو کس کار نه دی ډیرو کسانو کار دی یا سانو تعظیم د وجنه اوردنا راوړو کتاب مضامین او تعظیم کوي به لفظ راغله ما یجب ما علماء نو کړل هغه شی چې عقلا واجب وي یادم شي کنه اصل کې وجوب په درې قسم معنی دي یو ته وجوب شرعي ویل کی یو ته وجوب عقلی یو ته وجوب استحسانی وجوب شرعي ته ویل کی چې څوک بیا عمل کوي ثواب ورته ملاويږي او عمل نه کوي نو ګناګاریږي د عقاب مستحق جوړيږي او دوه نمبر دی وجوب عقلی وجوب عقلی هغه شی ته ویل کیږي چې عقلا داغي عقل داغي د لزوم تقاضا کوي چې دا خامخا وشي او وجوب دریم نمبر وجوب استحسانی وجوب استحسانی هغه ته ویل کیږي چې په کولو باندې ثواب وي او په نه کولو باندې څو ګناګاریږي نه دلته وجوب نه وجوب شرعي خو نشي مراد کېدل کې چې څوک دغه قواعد ذهن کې مستحضر نه کینو ګناګار دي شي دا خو نه مراد کیږي یا وجوب عقلی مراد دی او یا وجوب استحسانی مراد دی بهرحال مخکب سره راځي لمن يبتدئ شيئا راغله شيئا نکره ده عموم فایده ور کوي لمن يبتدئ شيئا يعني څوک چې په کوم علم کې شروع کوي منطق قواعد ولا ذهن کې یاد ساتل دا لازمي دي
سره منطق کې شروع کول نه دی کوم علم کې چې خجیم او دا مستعینن چې دا د اوردنا د فاعل د ضمیر نه حال له ما زرا علماء هغه څه چې د اغي استحضار مې يبتدي اول واجب دی مستعینا بالله د سیال کې راوړم چې زه د الله نه امداد غواړم او دې به اعتراض راځي چې اوردنا د جمع صيغه ده او مستعینا یعنی نازمیر د متکلم چې کوم ذل حال دی هغه جمع ده او مستعینا خو مفرد دی حالانکه حال او ذل حال کې مطابقت لازمي دی افراد تسنیه جمع کې سوال بیان شولې اوردنا کې نازمیر چې دی د متکلم دا جمع ده او مستعینا کې دا حال چې دی دا مفرد دی نو تا د نه ذل حال جوړ کو حال او ذل حال کې خو مطابقت لازمی دلته خو نشته جواب ادا دی مولوی صاحب چې موږ وختي ویلی اورد ناصر کې تعظیمن دراوړې په معنا د ارتو سره دی ارتو خجی انه مفید الخير والجود دا جمله معلله ده جمله معلله غ جمله ته ویل کیږي چې مخ کې شی لپاره مخ کې کلام لپاره علت بیانې دلتم الله نه امداد ولي غواړي دا غي علت دار چې الله پاک فیضان د خیر کوي کنه او د سخا فیضان کوي زکه یو جود وی مولوی صاحب جود او دې په مقابله کې یو بل لفظ وی سخاوت جود او سخاوت کې فرق دی ښا سخاوت ویل کېږي چې وی غوړي لدري کې او څومره چې غوړي حق عمر در کې او څه غرض یې پکې وي او جود ویل کېږي چې غوړي یا نه غوړي درکې درله او څومره چې غوړي د اغي عمر نه بلکې زیات درکې به او څه غرض هم پکې نه وي نو د الله جل شانو سره مناسب کم یو لفظو جود او خزه کې دراوړل دې معنی د اعطاء ما يناسب لمن يناسب لا لغرض هي خپل ترجمه ده په دې خبره پوه شئ به په مخ کې لفظ راغلی دی کتاب ولا عیسی غوجی دا لفظ راغلی دا عبارت دی او ترجمه ده عیسی غوجی دا کتاب عیسی غوجی دی او عیسی غوجی کوم متن کې ستاسو دي کتابونو کې ذکر دی په ترکیب کې څلور احتمال دي یو دا چې دا د مبتدا محذوف خبر دی هاذا عیسی غوجی دویم دا چې دا مبتدا خبر محذوف دی عیسی غوجی هاذا او دریم نمبر منها عیسی غوجی یو مرفوع بعضی دغه قواعدونه عیسی غوجیم دي یعنی کلیات خمسه او څلورم نمبر او دا سیدا چې د لپاره محل اعراب نشته بس عیسی غوجی لا محل له من الاعراب مولوی صاحب عیسی غوجی څه معنا ده نه دې هم خبره ده ځکه په دې کې شپږ اقوال دي کم قول چې ټول راجح دی هغه موږ بیانو اول نمبر عیسی غوجی دا کس نوم دی چې کلیات خمسه ایجاد کړی دي چې کلیات خمسه ایجاد کړی دا غنوم عیسی غوجی دی دویم نمبر قول لري چې داغه د شاګرد نوم عیسی غوجی دی چې کلیات خمسه ایجاد کړی دي شاګرد په نوم معنی کتاب لنوم کې خودلو دریم نمبر عیسی غوجی معنی د مدخل مکان دخول فی النطق مکان دخول فی المنطق وما او دې کتاب سره څوک چیات کې خلک منطق کې ور داخليږي او منطق قواعد باندې به صحیح پويږي وایي چې د عیسی غوجی دی منطق د علم منطق گیټ دی گیټ څلورم نمبر څوک وایي د عیسی غوجی چې دا کنه د اصل کې د کلیات خمسه ونوم دی جنس فصل نوع خاصه ورزعام او په دې منطق کتاب کې ټول اهمیت حامل چې کوم دي دغه کلیات خمسه دي نو د کل کتاب نوم کې خودلو په جزئی کتاب باندې دته ویلې کې تسمیه الکل بسم الجز څو اقوال شو څلور پنځم نمبر څو په دې اسم اصل کې مرکب دي ایس اغو او جی و ایس معنی د انت او اغو معنی د انا یعنی ته او زه او د جی معنی د هوا اغا یعنی ډنډا ته او زه او ډنډا به د خیر سره نه علاوه کتاب به یادېږي او چا ویلي چې نه ایس معنی د انت اغو معنی د انا
او د جی معنا د ثم ز او ته دغه کې باس ته منطق کو دا ټول څه په ذل شان خبرې وي صحیح دا د مولوی صحیح دا راجح قول له چې عیسی غوجي اصل کې هغه ګل ته ویل کېږي چې هغه 15 پتی 15 پانی لري کم ګل چې 15 پانی لري هغه ته عیسی غوجي وایي دې کې کلیات 15 دي نو ګوي چې 15 پانی دي دلته ویل چې تسمیه الکل باسم الجزء 15 پانی 15 کلیات دا خو صرف کلیات 500 ته شامل دي نو د کلیات 500 نوم غیر واخصلو په ټول کتاب باندې کې خودلو نو تسمیه الکل باسم الجزء دې خبرو پوه شولې مخکې راځي وس اللفظ الدال بالوضع على تمام ما وزي له بالمطابقه ولا جزئه بالتزمن إن كان له جزء وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقة ولا أحدهما بالتزمن وقابل العلم وصنعة الكتابة بالالتزام وليس بدي عبارت کې مصنف رحمت الله علیه د دلالت لفظیه وضعیه درې اقسام بیان کړي تاسو مرقات کې ویلي دي د دلالت لفظیه وضعیه درې اقسام هغه یو دلالت مطابقی دی یو دلالت تضمنی دی یو دلالت التزامی دی دې بیان یې کړی دی خو دې تفصیل ته ورتګ نه مخکې یو اعتراض کوم مرقات کې کړی دی او جواب یې کوم اعتراض دا دی مولوی صاحب چې منطق کې دو شي نه دي یو ته تصور ویل کېږي تصورات او بل ته تصدیقات ویل کېږي ابه د هر یو دو حصے دي د تصور دو حصے دي او د تصدیق هم دو حصے دي تصور دو حصے یو مبادی د موقوف علیه د تصورات او یو مقصد د تصورات د قشان تصدیق هم دو حصے دي موقوف علیه او مبادی د تصدیق او مقصود تصدیق نو په تصورات سوال دا وکړي تصوراتو کې چې کوم مبادی ده اکلیات 5 دي او کوم چې مقصود په تصوراتو کې قول شارح او معرف دي ونه رسیدلې او په تصدیقاتو کې چې کوم مبادی او موقوف علیه د قضایه دي او کوم چې مقصود دغه حجت دي نو سوال دا دی چې ته شروع په الفاظو کې الفاظونه دي شروع کړه د دلالت نه او منطق کې مقصود شي نه هغه د منطق دو شي نه تصورات او تصدیقات تصوراتو کې مبادی کلیات 5 مقصد قول شارح ته خو باغی کې شروع نه کړل دي مبادیو کې شروع کړه د تصوراتو او نه دي په مقصود تصوراتو کې شروع کړه دغه د قبيله د مانیو نه دي او تا شروع په چا کې وکړه الفاظو کې په سوال بیان شو او نه دي د تصدیقات د مبادیو او داغه د مقصود نه شروع کړه بلکې وزيتي لا یعنی شي کې شروع کړه جواب اداري خبره دې ټیک ده چې موږ نه د تصورات په مبادی او نه داغه په مقاصد کې شروع کړه او نه د تصدیقات په مبادی او نه داغه په مقاصد کې شروع کړه بلکې په الفاظو کې شروع کړل دا ځکه چې فایده ورکول چاته یا فایده د بل نه حاصلول دا موقوفي بچا معنی په الفاظو راضي اول الفاظ یاد کو نبيبا مبادی او مقاصد ته ورزو تاسو خبر معنی ورسېدلې کړه خجی وليسب د دلالت اولا شپږ اقسام دي تاسو ټول ته معلوم دي بلکې اولا دوه اقسام دي یو ته دلالت لفظیه ویل کېږي بل ته دلالت غیر لفظیه دلالت لفظیه چاته ویل کېږي چې دال پکې لفظ وي دلالت تعریف مې پرې خودلو کنه تعریف په کار دی یار تاسو ول تعریف یې ځکه رسته تقسیمونه کوم دلالت په لغت کې ویل کېږي ارشاد تلاري خودلو ته اصطلاح کې ویل کېږي کون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وليس الاكبر وګورئ یو شی په داسې انداز باندې کېدل چې بده باندې استایل راشي د دې د علم د وجه نه بستا په بل شمانه علم راځي کون الشيء کېدل دی او شی دی اول شی دی دو شی ان وی په دو شی انو کې دا اول شی داسي وي چې دې باندې استایل راشي نو په دویم دې علم راځي نو کون الشيء کېدل د شی اول دی بحيث بدسي انداز باندې کېدل يلزم من العلم به چې دې باندې د علم راتک د وجنه لازم راځي
العلم بشيء آخر علم بدویم شی باندې مثال به سوي لکه مثال په تور باندې چوکونو کې چې غسر لیټونه لګېدلې نو سر لیټ چې دا شی اول دی او غاړه دی مخ کې نزي دا شی ثاني دی نو څنګه چې د چا په سر لیټ باندې علم راشي شی ثاني مې علم راځي چې لکه غاړه به مخ کې دی لیکل نه تیروما په نه شو خبره ما دا اصطلاحي تعریف شو به د دلالت دوا اقسام دي لفظيه او وضعيه لفظيه غي ته وي چې دال پکې لفظ یا شی اول لفظ وي د شی اول ته دال ویل کی او شی ثاني ته څومره مرسي مدلول نو که شی اول پکې دال پکې لفظ او دلالت لفظيه دي او که شی اول دال دا لفظ نو غیر لفظ به ته ویل کیږي دلالت غیر لفظيه ابه تاسو معلومه ده دلالت لفظيه په درې قسمه دلالت لفظيه وضعيه دلالت لفظيه تبعيه او دلالت لفظيه عقليه هم د قشان درې اقسام غیر لفظي هم دي د دلالت لفظيه اولنې قسم وضعيه دا دلالت ویل کیږي دلالت لفظيه ته چې دال پکې لفظ وي او دلالت د وجه د وضع نه کوي لکه دی ملي سبلا مور پلانونو خېڅه طارق نو من چې وایو طارق دا د په ذات دلالت کوي دل او د طارق لفظ هم دی نو دال پکې لفظ دی او د بذات چې دلالت کوي د دلالت د وجه د وضع نه کوي دویم نمبر دلالت لفظيه وضعيه بلکم یو تبعيه چې دال پکې لفظ یو دلالت د وجه د وضع نه بلکې تبعیت د وجه نه کوي لکه منګه او تاسو مړی ته تکلیف سینې ته اوح یا ټوخي کو دلته دا اوح چې کو یا ټوخي کو دا لفظ ځکه ما تلفظ به انسان دی دال پکې لفظ دی او په سینې د درد یا د مړی په خوګوالي دلالت کې غیر مدلول دی او دا دلالت د وجه د وزن نه کوي وزن نه د شوی چې لکه چا مری خوګیدلی او دې کوي دا څه وزن شوی نه دا طبيعت دا تقاضا کوي چې دا شی سړی وکي او بل دلالت لفظيه عقليه چې دال پکې لفظ وي او دلالت د وجه د عقل نه کوي لکه سړی بار ولاړ او غیر مهمل لفظ و ادا کی دا غیر مهمل لفظ چې دا ادا کی دا غیر مهمل لفظ د بذات دلالت کی چې دیوال نه خوا څوک شته دال پکې لفظ دی او نه د وضع د وجه نه دی او نه طبيعت د وجه نه دی عقل د وجه نه دی دغه شان د غیر لفظي هم درې اقسام دي دلالت غیر لفظيه وضعيه چې دال پکې لفظ دال پکې لفظ نه وي او دلالت د وجه د وضع نه کوي لکه وختي چې ما مثال ویلو د غسر لیټ چې لګیدلې دا وضع شوی د دې خبرې چې لکیر نه بغاړې نه تیرې خو دال پکې غیر لفظ دی او دلالت د وجه د وضع نه کوي دویم دلالت غیر لفظيه تبعيه چې دال پکې لفظ نه وي او دلالت د وجه د تبع نه کوي دغه لپاره مثال څه لکه اس چې وږي شي اتګي شي او आवाज کوي دا اس आवाज خو غیر لفظ دی ځکه ما تلفظ بالانسان نه دی او دغه په دې لوګه یا پتن د معنی د لپاره چې دا आवाज کوي دا تبعا کوي وځ نه ده شوی اسونو ته چا نه دی ویل چې دغه شان आवाज وکوي او دلالت غیر لفظيه عقليه چې دال پکې لفظ نوي او دلالت د وجه د عقل نوي د تبع او د وجه د وجه نه نوي لکه سړی لوګي ویني او لوګي په دې خبره دلالت کوي چې کلام دی ور لګیدل دی به مولوی په علوم کې معتبر چې کم دی دلالت لفظيه دی ښا دلالت لفظيه وضعيه دی بل هغه درې اقسام دي مطابقي تضمني التزامي مطابقي چاته وي چې لفظ دلالت وکي په تمام ما وضع له باندې کوم معنی د پاره وضع شوی په غټول دلالت وکي لکه سړی چاقو وي چاقو او په مکمل چاقو باندې دلالت وکي په وسپنه او بلرګي باندې انسان وي په حیوان او ناطق دواړو باندې دلالت وکي دیو نمبر دلالت تضمنی دی چې لفظ چې دال دلالت وکي په مکمل معنی موضوع له معنی نه بلکې د معنی موضوع له په جز باندې لکه مثال چاقو څوک وي او دې سره د سړي ذهن ته اوسپنه راشي یا صرف لرګي راشي انسان وي ذهن ته صرف ناطق راشي یا صرف حیوان راشي دلالت التزامي چې دال چې یو شی دلالت وکي مکمل موضوع له باندې نه د موضوع له په جز باندې نه بلکې موضوع له سره یو لازمي معنی پاغي معنی دلالت وکي
لکه مثال چاقو سره یاد کی او غسول ته مراد شي انسان یاد شي ذکر شي او ذهن ته پکې علم راشي نو علم نه دی انسان لپاره موضوع ولا او نه جزء موضوع ولا همدغه شان کتابت بلکې لازمی معنی ده والله او انسان پورې خاص ده ونه رسیدلې خبره امنګ مرقات کې دا خبر هم کړی و نسبتونه بیان کړیو کوم چې دلالت مطابقي وي التبه تضمني التزامي خامخاوي نه کوم چې الټي وي کوم چې دلالت تضمني وي یا دلالت التزامي وي التبه مطابقي خامخاوي ځکه التزامي او تضمني تابع دي او مطابقي سره مطبوع دي نو تابع شي کوم کې موجوديږي مطبوع موجوديږي البته کوم کې چې مطابقين او الته لازم نه ده چې الته تضمني یا التزامي وي ځکه کله کله د سي چې معنی جز نه تضمني نشرات لله کله کله د سي چې معنی لازم معنی هم نه لري لفظ که په معنی دلالت کوي مطابقي دي لازمي معنی نشته نو التزامي نشرات لله جزء نشته تضمني نشرات لله مرقات کې واضحه کړی و خبر ختم شوه کنه اوس دغه کې دی کنه څه پاتې دي یو شی پاتې دی هغه ذکر کوو نو تاسو ته پوس کوم چې مخ قبل طرف یو کني ویو او ته وګورئ اللفظ الدال اللفظ چې کوم دلالت کوي بل وضع د وضع د وجنا نه دا د دلالت لفظيه وضعيه تقسیم کوي على تمام ما وضع له کدلالت کوي په مکمل هغه معنی باندې وضع له چا د بار چې لفظ وضع شوی دی بالمطابقه او مطابقتن کوي دسی وای ترجمه ورانه وکړه به تو کې دی لفظ دلالت کوي د وضع په اعتبار سره په تمام ما وضع له باندې مطابقتن کوي دا مطابقي دی ولا جزئه او کله لفظ دلالت کوي په جز د معنی موضوع له باندې بالتضمن التبه په طریقه د تضمن دلالت کوي غته تضمني وي خو دې لپاره شرط دی مولوی صاحب یادې ساتي هغه نسبت ته اشاره کوي چې تضمني به ال راځي چې د موضوع له جز ویغه کنه وی به مطابقي وي او تضمني به نوي ان کان له جزء کشریوی د معنی موضوع له د بار جز همدغه شان علامه او لفظ کله کله دلالت کوي په معنا باندې یو لازمو چې دغه معنا لازم وي هو د معنی موضوع له سره په ذهن کې لازم وي ذهن کې بل التزام په طریقې د التزامي کوي د تسویل کېږي به التزامي ویل کېږي اول لپاره مثال کل انساني فانه يدل دلالت کوي الحيوان الناطق باندې دا بالمطابقه په طریقې د مطابقي دي ولا احدهما يمكن احدهما صرف په حیوان یا صرف په ناطق بالتضمن دا په تضمن په اعتبار سره دی دا بدلالت تضمني وي وقابل العلم او بقابلیت د علم معنی کوي وصنعت الكتابت معنی کوي بالالتزام دا په طریقې د التزام دی مری چې منګه د دلالت التزامي سره قید ولګولم علامه يلازمه في الذهن سوچ مشته کنه مشته راځي د دې لزوم لک تقسیم وکړو اصل کې لزوم په دوه قسم معنی دي لازم چاته ویل کېږي لازم دې هغه شی ته ویل کېږي چې کله د چا د پاره چې لازم یو غته ملزوم وي چې ملزوم ذکر شي دا ور سره خامخا ذهن تراجی ته لازم ویل کېږي کله چې معروض ذکر شي او شی ذکر شي او هغه سره کم شی ذهن ته ډایرک راځي نو شی اول کم چې ذکر کېږي هغه ته ملزوم وي کم چې ذهن ته راځي هغه ته وي لازم وي به دا لزوم په دوه قسمه دي یو ته لزوم ذهني او یو ته لزوم خارجي لزوم ذهني دي ته ویل کېږي چې شی په ذهن کې راشي او کم شی ور سره لازم راځي کله چې یو شی ذهن کې راځي او بل شی ور سره لازم راځي دغه لزوم ته لزوم ذهني وي ذهن کې ذهن مې ورسوي ولګونه ویلو کله چې ذهن کې یو شی راځي او بل شی ور سره لازم راځي دغه لزوم ته ویل کېږي لزومي ذهني وته ویل کېږي او دیو نمبر لزومي خارجي وي لزوم خارجي دي ته ویل کېږي چې یو شی په خارج کې موجود شي خارج کې ور سره بل شی لازم راځي دغه لزوم ته به څه وي لزومي خارجي اول لپاره مثال چې کوم دی مولوی صاحب لکه عام چې ذکر کې کنه عام کې ذهن کې راولي نو بصر وسره ذهن ترازی ځکه عام چاته ویل کېږي چې نظر نه نو چې عام دې ذهن ترازو تعریف هم ورسره ذهن ترازی عدیم البصر چې نظر نه نو عام ملزوم دی او بصر وسره لازم دی دې دوه منځ کې کوم لزوم دی هغه ته ویل کېږي لزومي ذهني دا خارج کې نه خارج کې خود عام یو د بصر منځ کې تضاد دی بل د لزوم خارجي
چې خارج کې یو شی موجود شي بل شی ورسره لازم وي لکه اور موجود شي ګرمواله ورسره لازم وي دا خارج کې راخه ذهن کې تور را ولا ګرمواله ورسره کني دماغ به لسیزلی وي تاسو به خبره پوه شولې به لزوم ذهني په دوه قسمه دي یو هغه لزوم ذهني چې عقلي دي عقل لا تقاضا کې ذهن کې چې پلانې شراله پلانې شی ورسره لازم راځي په دې پوه شي ابل لزومي عرفي دي لزوم ذهني لپاره عقلي لپاره مثال خواغه لزوم ذهني عقلي لپاره مثال لکه عام سره چې بصر لازم راځي او لزوم ذهني عرفي لپاره مثال لکه سره چې سخي ارسلا خان ذکر کی کنه سخاوت ور سره لازم راځي ذهن تکا خارج کنا خارج کې با ارسلا خان موجودي سخاب ور سره نه وي ارسلا خان وي حکیم طیات کوي البته عرف کې چې کله څوک د حکیم طینوم یاد کې نو سخا ور سره ذهن کې لازم راځي ذهن کې په دې پوه شئ